بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله درنو دوستانو. بال ډیر وخت انتظار نه په بخښنې سره ان شاء الله په دې لیکچر مې ډیره خواري کړې ده. هیله ده چې کنټینټس وګورئ، کورس لیکچر تر اخره وګورئ، ان شاء الله ډیر څه ورکې زده کړئ. په دې کنټینټس کې مونږ راوټر څه شی ده، مختلف لیولونه دي راوټر دي، مختلف سیریزونه دي راوټر دي، پورټونه چې راوټر لري، اډمنسټریټیو پورټ، وان پورټ، لان پورټ دي، ترڅنګ نور ډیر زیات تقریبا 9 سلایډ دي د برخه کې نن. نو ان شاء الله په دې لیکچر کې مونږ ټول کنټینیو کوو. راوټر د راوټر مختلف قسمه پارټونه راوټر چې لري. په دې انځور کې مثال مختلف قسمه پورټونه، لان پورټونه، اګزیلري پورټونه دي. اړوند د راوټر اړوند ان شاء الله هر څه موږ د لیکچر کې کور کوو. راوټر چې دا راوټر یو ډیوایس ده کوم چې کنیکشن جوړوي په مابین د دوه مختلف قسمه نتورکونو، کوم چې یو یا مختلف قسمه جغرافیکل یا د فزیکی یا د جغرافیایي لوکیشن په اساس سره تقسیم شوی وي. راوټر د کنیکشن په مختلفو نتورکونو مابین کې جوړوي. دا لایر 3 اوسای ماډل کې چې په نتورک لایر کې کار کوي، په تھرد لایر د اوسای ماډل کې خپل فنکشن سره رسوي. یو مهم ډیوایس په ډیسټریبیوشن لایر د انټرپرایز نتورک چې کوم دا هغه راوټر ده. بدون د راوټر پروسس نه پاکټ نشي کولای چې یو نتورک لیو کی بل نتورک ته لاړ شي. نو موږ راوټر ته ضرورت لرو. راوټر یو د راوټر یعنی د نوم کانسپټ اخلو نتورک لایر ډیوایس ته په ډیسټریبیوشن لایر د انټرپرایز نتورک کې مین فنکشنالټي امپورټنت ډیوایس ته، او بدون د راوټینګ پروسس نه نشي کولای یو پاکټ د یو نتورک څخه بل نتورک ته لیو کو. ملګرو اکثر ویلو چې ساوند سلو راځي. ان شاء الله د ویډیو کې کوشش کوم تیز وغږی، مایک نه مې استفاده کړې ده، نو کوشش کوم چې ساوند خراب شي. راوټر پرووایډ کوي اکسس نور پرایویټ نتورکونو ته، هم چران انټرنیټ ته. ان دې په خاطر تر غواړي چې پرایویټ یعنی غواړي اکسس پیدا کړي هغه پرایویټ نتورکو ته، هم چران انټرنیټ ته. موږ راوټر نه استفاده کوو. راوټر یو کریټیکل رول، یو اساسي رول په نتورکینګ کې د مختلف قسمه یا مختلف سایټونو یا د زیات سایټونو کنیکټ کول په انټرپرایز نتورک. انټرپرایز نتورک هغه نتورک چې لوی نتورک وي، هغه نتورک چې بزنس نتورک وي. دوی تر مابین یو کریټیکل رول افاده کوي، یو کریټیکل نقش افاده کوي، ریډنډنسي پات رامنځته کوي. د ترڅنګ مختلف قسم آی پی نتورکونه د انټرنیټ هغه اس پی ګانې چې کومې دي په انټرنیټ باندې کار سره رسوي یا انټرنیټ سره شیر کوي. دوی تر مابین مختلف قسمه فنکشنالټي راوټر سره رسوي. مختلف قسمه شیپونه دي د راوټر سایزونو لپاره. مختلف قسمه سایزونه لرو. پراک کې موږ سایز ګورو، په مختلف قسمه ډیوایسونو کې موږ د مختلف شیپونه لرو چې موږ تاسو مختلف کمپنی وینډرز لرو. هغه وینډرز چې د راوټر کې نن سبا راوټرونه رامنځته کوي، زیات کمپنی دي د برخه راوټرونو پر کار کوي. خو نن سبا چې کومه مهمه کمپنی دي، سیسکو دا، نورټل دا، ملټیکام دا، جونیپر دا، ډی لینک دا، تریکام دا، د ترڅنګ نور زیات کمپنی دي چې نن سبا راوټر رامنځته کوي. او سیسکو چې کوم دا یو لیډینګ کمپنی دا، یو لیډینګ مینوفیکچرر دا راوټر او سویچونو په برخه کې. تقریبا 80% د مارکیټ راوټر سویچونو نن سبا چې کوم ایجادوي هغه د سیسکو کمپنی رامنځته کوي. درې قسمه راوټر لیول لري. سیسکو راوټر چې کوم دي 3 لیولز لري. اکسس لایر لیول دا، یا لیول یا لایر دا، ډیسټریبیوشن لیول لایر دا، کور لیول لایر دا. د اکسس لایر راوټرز لپاره هغه راوټرز کوم چې کوچني ور سازمانونو اکسس لایر راوټرز هغه مونږ ویل چې په کوچني سازمانونو کې یا هغه ډیسکټاپ راوټرز یا کمپنی لایر راوټرز دي چې په کوچني ځایونو کې استعمالېږي. د کم لوډ لپاره د سپیډ کم ده، پروسسینګ پاور هم لو ده، ریم او د هغه کوم پورټونه چې کوم دي هغه لږ وي، قیمت هم لو پرایس ده. نو هغه سازمانونه چې په اکسس لایر راوټرز کې اکسس لایر کې استعمالېږي. اکسس لایر کې مونږ هغه لایرز ده چې خپل یوزرز د ډیسټریبیوشن لایر سره چې کوم لایر وصل کیږي اکسس لایر ده، بیا هغه د کور لایر سره وصل کیږي. نو اکسس لایر راوټرز هغه راوټرز دي چې لو کاست دي، لو سپیډ دي، پروسسینګ پاور لیس ده. ښه مثال نه راوټر سیریزونه 800 1000 1400 1500 2500 دغه سیریزونه راوټرونه چې کوم دي دا عموما په اکسس لایر سیریز کې راځي چې یو مثال انځور دلته موږ لرو.
ډیسټریبیوشن لایر راوټرز هغه راوټرز کوم چې د اس پی لخوا د اس پی په داخل کې د اس پی لپاره استعمالېږي اس پی لایرز راوټرز هم ورته ویل کېږي ډیسټریبیوشن لایر راوټرز په سپیډ کې په پروسیسینګ پاور کې په نور شانه کې د اکسس لایر په نسبت خردي سپیډ ښه ده او قیمت هم دغه په نسبت کاست لیدا نسبت اکسس لایر ته ډیسټریبیوشن لایر قیمتونه لوړ دي د دې 3600 سیریز راوټر مونږ یو مثال لکه 2600 3200 300 سیریز راوټر چې کوم دي دا ټول دی ډیسټریبیوشن لایر دی دلته یو مثال مونږ دی لرو د باک فرنٹ انډ په داسې شکل وي سیسکو 3600 سیریز دی د ډیسټریبیوشن لایر راوټر ورته ویل کېږي د باک سایډ بیا په داسې شکل لا موږ تاسو ته مثال نه ګورو مختلف قسمه پورټونه لري پاور اسی د سویچ آن آف ته د ترڅنګ مختلف قسمه نور پورټونه لري چې ان شاء الله پورټونه موږ تاسو پاسته په نور راغی کیږي بل کور لایر راوټرز دی هغه راوټرز کوم چې د ګلوبل لویا سپیګانو لخوا یا باک بون راوټر ته هم ویل کیږي لخوا استعمالېږي په لویا ساته قوي راوټرز دی کور لایر راوټرز بهترین راوټرز دی کوم چې کاستلی راوټرز دی د هغه قیمتي دی په دې کې سپیډ پروسس میموري ریم اپریټینګ سیستم هر څه د نورو په نسبت ټاپ خو بهترین دی مختلف قسمه سیریزونه دی برخه کې لرو شپږ 0200 2300 د مختلف قسمه سیریزونه دي چې د برخه کې راځي د 2200 سیریز راوټر دا یو مثال لا چې موږ تاسو لرو په کور لایر کې راځي یې ترڅنګ 2600 سیریز راوټر دی چې د وزن پورټونه د تر نسبت زیات پورټونه لري کاست لري پروسیسینګ په څو دانې په پاور سپلای لري د ترڅنګ مختلف قسمه زیات خصوصیات لري چې نسبت نور ته د خاطر دا ډیر قیمت هم دي کاست لري او د په لوی ساته په لوی اسپیګانو کې څخه استفاده کیږي سپیشل سیریز د راوټر چې کوم دا یو خاص ډول سیریز هغه انټیګریټډ سرویس راوټر دا یا اس ار راوټرز دی هغه راوټرز دي چې مشتمل له مختلف قسمه د مختلف فنکشنالټي راخصل شي په یو راوټر کې ځای په ځای شوی دي یو یوازې راوټینګ نه کیږي ترڅنګ سکیورټي وایس امپلیمنټیشنز داسې نور زیات خصوصیات دی برخه کې اپلای کیږي چې دته آی اس ار راوټر دی کوچنی یعنی سوها یا سمال افیس هوم افیس نیټورک لپاره بهترین چایس دا څوک چې آی اس ار راوټر څخه استفاده کوي دی کوچنی نیټورک لپاره بهترین ځکه څو مختلف قسمه فنکشنالټیز سره لري چې مثال نه 800 2800 2800 مختلف قسمه سیریزونه دي راوټرز پورټونه دي څو درې جنرالي درې ټایپس پورټونه لرو موږ په راوټر کې لان پورټس دا وان پورټس دا اډمنسټریټیو پورټ دا لان پورټ وان پورټس اډمنسټریټیو پورټونه درې وړ ان شاء الله موږ دلته ولولو لان پورټونه کوم چې لوکل ایریا نیټورک کونه سره کنیکټ کوي د یعنی هغه پورټونه دي کوم چې لوکل ایریا نیټورک کنیکټ کوي د راوټر سره یته لان پورټونه ویل کیږي یعنی لان نیټورک مونږ لرو هغه د وان سره کنیکټ کوي یا هغه د راوټر سره کنیکټ کوي دته لان پورټونه ویل کیږي چې دا انټرنیټ پورټونه راځي فاست انټرنیټ پورټ راځي گیگ انټرنیټ وی 10 جی بی گیگ پر سکند یا دا ټول لان پورټس کې راځي یعنی مونږه انټرنیټ پورټونه هغه پورټونه دي چې کوم چې 10 ام بي پر سکند سپیډ ولري په یو وخت کې 10 ام بي ډیټا سند او ریسیو کوي فاست انټرنیټ چې کوم دی هغه 10 ام بي پر سکند سپیډ لري یعنی په یو وخت کې 10 ام بي ډیټا دا ترانسفر کوي په یو ثانیه کې د ترڅنګ گیگ انټرنیټ په دې معنی چې یو جی بی یا 1000 ام بي پر سکند ډیټا ترانسفر کوي د ترڅنګ 10 جی بی پر سکند هغه دي چې کوم 10 جی بی ډیټا په یو ثانیه کې دی ترانسفر سند او ریسیو کوي دا ټول لان پورټو کې راځي او ټول پورټونه دي چې کومي ار جی 45 کنیکټر استعمالوي چې دا د کیبل په برخه کې ان شاء الله یو لیکچر مونږ لرو کیبل ار جی 45 دا چې دا سره کوم ټول ان شاء الله پاس پکو د لان پورټس دلته موږ مثال لرو دا یو راوټر دا د یو دانه وان پورټس لري نور څلور دانه لان پورټونه لري لان پورټو کې موږ ویل چې انټرنیټ فاست انټرنیټ گیگ 10 گیگ پر سکند مختلف قسمه پاغه موږ په دې برخه کې لرو وان پورټونه هغه پورټونه دي چې د وان کنیکشن په خاطر د راوټر او د راوټرونو تر مابین اکثره استعمالېږي د وان پورټس ویل کیږي وان پورټس د سیریل انټرفیس لکه اس او اس 1 اس 0/0 مختلف قسم راوټر کې راځي اکثره سیریل انټرفیسونه ته مونږه وان پورټس نه یي سیریل پورټونه دوه ډول دي یو شپږ پنسیبل شپږ پنس والا دي شپږ پنس یعنی شپږ ستنې شکل لري او شپږ پنس والا هغه به شپږ ستنې لري د وان پورټس مثال ته مونږ لرو د سیریل انټرفیس دا
ډي ټي ای بیا ډي سی ای لري یو خوا دا بیا ټول ان شاء الله په کیبل په برخه کې مونږ یو چې کوم خوا ډي ټي ای کوم خوا ډي سی ای دوه برخې لري کله چې وان برخه کې مونږ استعمالو او پریکټیکل به ان شاء الله مونږ د باندې کار کوو دا سیریل 0/0 دا 0 ډبل سیریز د سیریل ار اکثر راوټر دوه سیریل پورټونه لري دالته مونږه فاست انټرنیټ پورټونه مثال لرو دا فاست انټرنیټ یا غلان چې کوم کیبل دی او دا دی مونږه سیریل کیبل یو میخ وانت لري دالته یو دلته او بیا غستنې چې کوم دی لکه مانیټر په شکل سره کنیکټ کیږي د وان کنیکشن لپاره استعمالیږي اډمنسټریټیو پورټونه هغه په دوه قسمه مونږ دالته لرو چې یو کانسل دی بل اکسلری دی کانسول RG45 لوکل اډمنسټریټیو دی او دا بل چې اکسلری چې کوم دی RG45 ریموټ اډمنسټریټیو دی دلته مونږ مثال لرو دا کانسول پورټ دا اکسلری پورټ له ساره او تشریح کوو چې کانسول شه دا اکسلری شه کانسول پورټونه د لوکل پورټونه ویل کېږي د یوازې د انیشل کنفیګریشن هغه ضروري کنفیګریشنز چې کوم دا پاسورډ ریکوري په برخه کې او لوکل اډمنسټریشن د راوټر لوکل مدیریت کول لپاره موږ د پورټو څخه استفاده کوو یعنی دا یو ساید اف د کانسول پورټ کیبل چې کوم دا RG45 او انادر از 9 پن کم پورټ بل خو چې کوم دا 9 پن کم پورټ لري یعنی یو خو چې کوم دی هغه سره وصل کیږي د کمپیوټر پی سی سره یا کوم پی سی له طریقه ته غواړي RG45 هغه به د پی سی خو چوي او بل سایډ چې کوم 9 پن لرونکي کم پورټ چې کوم دا هغه اکثر وخت هغه د راوټر سره وصل کیږي په دې شکل کار فکر کوم RG45 برخه چې کوم دا هغه د راوټر سره وصل کیږي او د 9 پورټ پورشن چې کوم دا هغه د هغه سره وصل کیږي ان شاء الله دا به موږ پریکټیکل کلاس ولرو دلته مثال لرو چې کانسول پورټس دا یو مهمه خبر د کانسول پورټ د لپاره د ترڅو د لان وان ټرافیک هغه کې یعنی د ډیټا سند ریسیو کې ټرافیک ولګي په انټرفیسونو باندې دا یوازې د کمانډز په خاطر استعماليږي ترڅو کمانډز موږ غواړو د راوټر کې کنفیګریشن وکړو لومړی ځل لپاره چې کله موږ راوټر اخلو نو موږ د کنیکشن کوو موږ د کانسول له طریقه داخليږو د کې موږ مختلف قسمه تنظیمات کوو د پاسورډونه سیټ کوو د په بیسیک کنفیګریشن کې ان شاء الله دا ټول درته کور کوو دلته کانسول پورټ له طریقه وصل شوی دا د راوټر کانسول پورټ ته او د نه رول اور کانسول کیبل له طریقه RG45 راغلی پی سی سره وصل شوی دا د دې کې زلګ گیچم یادم وتله دا چې یغه سایت چې دغه زب بیا کیبل کوشش وکم په ګورم ان شاء الله تاسو به زبیا راتلونکي لیکچر کې هغه اکسلری پورټونه دته ریموټ اډمنسټریټیو پورټونه هم ویل کیږي اکثر وخت د دې په خاطر استعمالي ریموټلی ته غواړي یو ډیوایس خپل شتون نه لري اما ریموټلی غواړي یو راوټر اکسس کې نو موږ د اکسلری پورټونه استفاده کوو دا د RG45 پورټس دا RG45 پورټونه دي او کانسول یا رولر کیبل د لپاره استعماليږي د سره کنیکټ کیږي کانسول کیبل چې کوم دي او RG45 to DB25 یعنی ګوره یو سایډ دې به اکسلری پورټ یو سایډ RG45 به وي بل خو به دې چې کوم DB25 دې په وسیله موږ کولای شو چې د ریموټلی یو ډیوایس اکسس کو ریموټلی ډیوایس موږ یې کنفیګریشن وکړو د اکسلری پورټ په وسیله دا د موږ نن لیکچر د راوټر په هغه کې راتلونکي لیکچر کې ان شاء الله موږ په دې باس کوو چې راوټر کوم موډونه لري راوټر بیسیک کنفیګریشنز د پاکټ ټریسر له طریقه د ان شاء الله به موږ د کنفیګریشنز کو بیسیک کمانډونه به سره ترسو مختلف قسم موډونه لري ان شاء الله په دې ټول به خبرې کوو که پوښتنې وي نظر وي موږ سره د ایمیل له طریقه واتس اپ له طریقه فیسبوک له طریقه موږ سره شیر کولای شئ خپل غوښتنې بار شریک کړئ او زه کوشش کوم لیکچر زر اپلوډ کوم ما د مشکلات په اساس زه بخښنه غواړم ان شاء الله راتلونکي لیکچر کې به موږ په نورو مهم موضوعاتو خبرې کوو تر بیا ښه وخت ښه چاره